سلامونه ګرانو کتونکو عقیل مخاطب یم د پېښور نه د انډیا او د پاکستان په منځ کې چې کوم جنگي ماحول جوړ شوی دی په هغې کې څه کمی چې دی هغه د دې باوجود موږ ته په نظر باندې نه راځي چې د امریکې د اقوام متحده د ایران د سعودي عرب او تېره شپه بیا د رشیا د ثالثۍ د کوششونو یا د مداخلت باوجود دلته کې یو جنگي ماحول چې دی هغه جوړ دی. د پاکستان تمام پولیټیکل پارټیانې چې دي بشمول تحریک انصاف هغه د ریاست سره ولاړ دي. بعضې هغه خلک چې هغې ځان ډېر څه ګڼي او هغې د یو پولیټیکل ډسپلن پابند نه دي، په هغې باندې خبره نه کوو ځکه چې د هغې په معاشره کې تصیم نشته او هغې د نرګسیت ښکار دي. خو مجموعي طور لکه موږ وګورو نو د اگر مگر او چونکې چنانچې په ځای باندې د پاکستان سټیک هولډرز، د پاکستان میډیا، د پاکستان د تقریبا د ټولو پارټو کارکونان یا لیډران چې کوم دي هغه په یو پیج دي او په یو پیج باندې ځکه دي چې دغه تھریټ لیول چې کوم پاکستان ته راپېښ دی یا پاکستان چې په کم انداز باندې د جوابي کارروایي تیاری کړی دی یا انټرنیشنل میډیا کې چې د پاکستان د پوځي طاقت او د تیاری کومې خبرې کېږي یا کوم رپورټس راځي، نو هغه ښایي دا چې د پاکستان کې اوسېدونکي څومره طبقات چې دي هغه به تمام تر د خپلو تحفظاتو د ګیلو شکوو باوجود چې کوم دی یا د هغې برعکس چې کوم دی هغه به په یو پیج باندې راځي. کوم ترین ډیولپمنټ چې دی هغه دا دی چې تېره شپه د رشیا د روس وزیر خارجه چې دی هغه د انډیا وزیر خارجه جیشنکر سره تقریبا 15-20 منټه چې دي ټلیفونیک گفتگو چې د هغه کړې ده او پاکستاني میډیا خو به زه خبره نه کوم، خو د رشیا اخبارونو چې کوم د هغې کوم رپورټ کړی دی نو د هغې کنکلوژن دا دی، خلاصه یې دا ده چې جیشنکر صاحب ته یې ویلي دي چې انډیا دې د څه قسم نه جارحیت نه چې کوم دی بیا د سینه زورۍ نه دی ګریز وکړي او دا به د پوره ریجن دپاره چې دی کو یو غټ سکیل جنګ کېږي نو هغه به یو غټ تھریټ په جوړېږي او رشیا به د دې نه له تعلقه نه پاتې کېږي. چاینا خو آلریډي ډایرکټ د پاکستان سره ولاړ دی او چاینا د انډیا په بارډر باندې د لداخ چې کوم بارډر دی هلته کې باقاعده جنګي مشقونه چې دي هغه هم شروع کړي دي. د بنګلادیش فوج چې دی د هغې په باره کې هم د BBC رپورټ دی چې هغه د هندوستان سره چې د هغې کوم سرحدونه دي هلته کې نقل و حرکت چې کوم دی هغه یې تیز کړی دی. د سریلانکا په باره کې هم ویلی کېږي دا چې هغه هم خپل سرحدونه چې دي هغه ټایټ کړي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې خدا نخواسته یو غټ سکیل جنګ کېږي نو د هغې نه به پوره ریجن چې دی هغه به متاثره کېږي او په دې ریجن کې د دنیا درېیمه غټه آبادي ده. مطلب چې ټوله دنیا یو طرف ته شي د آبادۍ د تناسب د ریشو په حواله باندې پرسنټیج په حواله باندې نو هغه دوی څه جوړېږي او دا چې کوم ریجن کې د دې جنګ ماحول جوړ دی درېیمه حصه یې دا ده. بیا دلته کې 3-4 غټ طاقتونه دي، پاکستان دی اټمي طاقت دی، هندوستان دی اټمي طاقت دی، رشیا دی اټمي طاقت دی، بیا چاینا دی اټمي طاقت دی، ایران چې کوم دی هغه موږ ویلی شو چې اټمي طاقت دی. نو د دنیا خطرناک ترین ملکونه چې کوم دي هغه په دې ریجن کې واقع دي. په دغه تناظر کې چې دی نو انټرنیشنل کمیونټي یا انټرنیشنل میډیا چې دا هغه ډېر زیات تشویش ظاهر کوي او د یونان او د فرانس او د سویټزرلینډ غوندې ملکونه چې کوم دي چې هغه اکثر د دغه څیزونو نه ځان لرې ساتي هغې هم مداخلت کړی دی او ثالثۍ کوششونه چې د هغه شروع کړي دي. نن چې کوم ډیولپمنټ د حکومت پاکستان د طرف نه مخې ته راغلی دی چې هغه به کېږي یو خو دا ده چې نن به د انټرنیشنل میډیا یو غټ ګروپ چې کوم دی هغه به کشمیر ته لېږلی کېږي د فیډرل ګورنمنټ طرف نه. پرون هم یو ګروپ دوه چې دی هغه تلي
دغه رپورټس چې کوم دی هغه به ورځ دوه کې راشي او نن به بیا چې دی یو غټ سکیل ډیلیګیشن چې کوم دی نو هغه به کشمیر ته ځي هلته به ورته د دغه پوره معاملې په حواله باندې متعلقه حکام چې دي هغوی به ورته بریفینګ ورکوي او د دغه نه غټه خبره چې ده یا غټ خبره چې ده هغه دا دی چې نن به د آی اس پی آر ډي جي صاحب او زمونږ وفاقي وزیري اطلاعات چې دی هغه به په اسلام آباد کې څومره چې زمونږ پولیټیکل پارټیانې دي د هغو لیډران دي د هغو نمایندګان دي یا پارلماني لیډرز دي هغوی ته به بریفینګ ورکوي دا ډېره ښه خبره ده چې زمونږ قومي قیادت چې کوم دی هغه د پاکستاني حکومت یا د ریاست یا د اسټبلشمنټ د اقداماتو نه چې دی د هغې نه باخبره پاتې شي